پاکستان د ټرای نیشن سیریز فائنل میچ په خپل هوم ګراوند باندې په خپل ملک کې د نیوزیلند نه وبېلو. نیوزیلند یو ډیر زیات زبردست شکست ورکو پاکستان ته د ټرای نیشن سیریز په فائنل میچ کې، او یقینا چې د نیوزیلند او د پاکستان ټیم ترمنځ چې کوم غټ فرق دی هغه ډیر زیات واضح دی، ارچاته ډیر زیات صفا دی. هم د هغې بالران که تاسو ګورئ، هم د هغې بیټسمنان که تاسو ګورئ. دلته پاکستان چې کله اولنی بیټینګ وکړو، کوم ټارګټ یې نیوزیلند ته ورکړو، نو په سټارټ کې صفا ښکاره پته لګېدله چې دا میچ د چا په طرف باندې د سټارټ نه واله تر اینډه پورې په یو ځای کې ماته داسې ښکاره نه شوله چې یاره په دې ټایم کې اوس پاکستان په ریدم کې رالی او پاکستان دا میچ په خپل نوم باندې کولی شي. داسې په یو ځای کې ماته محسوسه نه شوه. حالانکې صرف په یو ځای کې چې پهله نسیم شاه اولنی وکټ واخیسته، نسیم شاه یقینا چې نن ډېر زیات ښه بالینګ کړی دی، خو د پاکستان ډېرې زیاتې غټې غلطیانې چې د څه د وجې د پاکستان د لاس نه د ټرای نیشن سیریز اولنی چې کوم میچ و هغه لاړی، کوم سیریز و هغه وبیلو. او دا ډېر زیاته اولنی یو غټ ساین دی د چمپیون ټراپۍ نه مخکې چې د پاکستان کرکټ ټیم چې کوم حالات دي نو ګورئ هغه ټیک نه دي. کمې غلطۍ او کوم ورڅه چې اوس په دې موجوده میچونو کې وشو نو بس هغه وشو. خو که چېرته کې تاسو چمپیون ټراپۍ کې فاینل یو طرف ته که خیر، خو چېرته سیم فاینل پورې تلل غواړئ، فاینل پورې تلل غواړئ، نو دا غلطۍ دوباره هلته کې دوهراول نه دي پکار. نن فیلډینګ هم ډېر زیات خراب شوی د پاکستان کرکټ ټیم د سایډ نه، او دې سره چې کوم دی بیټینګ هم ډېر زیات خراب بیټینګ شوی دی. داسې بیټینګ باندې تاله میچ ګټل ډېره زیاته ګرانه بشي. غټ فرق دی د نیوزیلینډ او د پاکستان کرکټ ټیم کې چې کوم په پاکستان کرکټ ټیم کې موږ په بیټینګ کې بالکل هغه تسلسل هغه ریدم ونه کتو څنګه چې د هغوی په ټیم کې دی، هغه شانته کې بالینګ موږ د پاکستان د سایډ نه ونه کتو خاص څنګه چې د هغوی هغه بالینګ دی. بالینګ هغوی شاندار، بیټینګ یې شاندار. اولنۍ خبره که موږ د فیلډینګ وکړو، زیاتره شیزونه داسې دي چې موږ په فیلډینګ کې ساؤث شکیل یو ډېر زیات اسان کیچ ډراپ کړی دی. دې سره چې کوم دی شاهین افریدي یو اسان کیچ ډراپ کړی دی. د دې سره یو غټه غلطي د کپتانانو د سایډ نه رضوان هم او ورسره چې کوم دی سلمان علي آغا صاحب هم، دې دواړو چې کله په یو ځای کې ابرار احمد وکټ واغستله، مطلب وکټ یې نه واغستې خو هغه بالکل شور و په دې خبره باندې، بالکل مطمئن و. دواړو کپتانانو ته ویل چې وکټ ما اغستې ده او ال بي ډبلیو ریویو تاسو واخلئ. امپایر آوټ ورنه کو، خو دواړو کپتانانو سره ونه منله او هغه آوټ هغه ریویو یې ضایع نه کړه، خو مطلب لکه ریویو یې وانه غسته. نو په داسې ریویو باندې به څه وکړئ چې مطلب امپورټنټ وکټ واغه چې دغه دوه کسان آوټ شوي وي، نو تاسو ته میچ ډېر زیات اسانېدو. نو مطلب 3-4 چانسز ما په خپله باندې داسې په میچ کې وکتل چې د څه د وجې دغه میچ لاړی. بیا په فیلډینګ کې نورې هم ډېرې زیاتې غلطۍ وشوې. شاهین شاه افریدي هم ډېر زیات خراب، ما چېرته شاهین شاه افریدي فیلډینګ نه دی کتلی چې د چېرته ښه فیلډینګ کړی دی. بهرحال بیا په بیټینګ کې که موږ وګورو، فعلا بیټینګ د پاکستان ټاس ګټلی او د بیټینګ فیصله کړې وه. نو محمد رضوان چې کوم دی دی به ګزاره حال بیټینګ کړی دی او ګزاره حال ورته زه دا ووایم چې ډېر زیات بالونه یې لوبولي دي. بل طرف ته سلمان علي آغا لکه دې دواړو کلاړیانو تیر میچ کې پاکستان دپاره ډېر زیات څه کړي، خو په دې میچ کې هم ډېر زیات څه کولی شو چې تاسو دومره وکټ سټ کړه، وکټ هم دې حد ته راورسوله او بیا د 50 نه بغیر تاسو داسې ځئ، یا مطلب تاسو دومره وکټ ټینګه کړې ده او بیا تاسو هغه خپل ټیم های سایډ ته نشئ بوتلی. نو دا ډېره زیاته د سټرینج خبره ده او ډېره زیاته یو سوالیه نشان په دې کې رایز کېږي. سټ وکټ تاسو څنګه شئ ورکولی؟ سټارټ وکټ خو زمونږ بس داسې به ووایو چې هغه سټ نه وي لاړې، تاسو خو سټ بیټسمنان وئ. ښه د پاکستان کرکټ ټیم په بیټینګ کې دا یو غټه مسله ده چې کله د پاکستان اوپن صحیح رواني نو بیا میډل آرډر چې کوم بیټسمنان دي هغوی پرفارمنس نه کوي. میډل آرډر بیټسمنان چې کوم دی هغه خو ټیکي، خو بیا اوپننګ جوړي هلته کې خرابه منځ کې راوځي. نو ډېر زیات مسلې مسایل دي. دا مسلې مسایل د چمپیون ټراپۍ د شروع کېدو نه مخکې ختمول پکار دي، ورنه دې حالاتو سره پاکستان کرکټ ټیم نشي تللی چمپیون ټراپۍ کې او نشي کولی هېڅ قسم لوبه په پاکستان چې کوم شایقین دي هغوی له داسې خاص امید نشي ورکولی. یو میچ یې وګټو خو بل د هغې نه پس چې کوم دی دغه صورتحال د پاکستان کرکټ ټیم. بهرحال خپله رایه راشه کمنټ کې شامله کړئ، انشاءالله ملاویږو نږدې ویډیو کې تر هغه وخته پورې ما هم یاد راکړئ، اجازت د الله په امان.